لو استطعنا لخرجنا يعلم إنهم لكاذبون. غزوه تبوک د پاره وړاندې تمهیدي مضمون ذکر کېدو. دا یوه سخته غزا وه، نو الله دې لپاره ترغیب ورکړي د پیغمبر ملګرتیاو کې د هغه امداد وکړي. که تاسو د پیغمبر ملګرتیا نه کوئ، تاسو ته هېڅ ضرورت نشته، نه د پیغمبر ضرورت شته او نه د الله د دین ضرورت شته. الله د خپل پیغمبر امداد کوي شي او د خپل دین امداد کوي شي، او د هغې ډېرې نمونې ښوولي دي. او په دې زمن کې یو واقعه ده، هجرت بیان شوله چې الله د خپل پیغمبر په سم انداز باندې حفاظت وکړو او څنګه هجرت وکړو مدینې ته ورسوه. هر کله چې الله د امداد په دې موقع کوي شو، نو بله موقع کوي شي او بله هم نو سره ترغیب چې تاسو د سره ملګرتیا کوئ په جهاد لو کان عرضا. چونکې دا سخته غزا وه، د تبوک تفصیل باندې نور هم راځي. د دې نه وړاندې چې څومره غزاوات شوي دي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ظاهر او صریح خبره نه کوله، بلکې زیات به د غزا دا روح پټ ساتو چې په کوم طرف به پیغمبر علیه السلام ته نو د بل طرف به یې تپوس کوو. مشرق طرف ته سفر کوي، نو هغه به چېرته د شمال او د جنوب او د مغرب تپوس کوو، یاره دا لار څنګه ده چې په دې باندې مخکې کوم قوم آباد دی. نو داسې به د خلکو ذهن کې راتله چې دا تپوس کوي، نو معلومېږي سفر په دې طرف دی. نو بیا دې ته به ځان تیاروي شو، بیا به اچانک سفر په بل طرف شروع شي. عام غزوات د پیغمبر علیه السلام داسې دي، او د جنګونو طریقه هم داسې وي چې دا فرازون والا پټوالي باندې بنایي. دا چې کوم د تبوک آخري غزا پیغمبر علیه السلام کړې ده، دا نهم کال دی، د رجب میاشت ده، او دا چونکې د یو جرار قوم سره، یو مسلح قوم سره، د دې لوی تعداد فوج سره مقابله ده، او سره سفر کافي لري. نو ځکه پیغمبر علیه السلام ورته اعلان وکړ تبوک ته به ځو. دا د یو میاشت مزل دی چې سړی یو میاشت مزل کوي، نو دا لښکر به په دې میاشت کې سفري وکړو. بیا هلته څه پته لګي چې ته به څومره وخت پاتې کېږي، او هلته چې کوم جنګ او غزا څه اسان څیز خو نه دی. نو د دې وجې نه صحابو ته پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو د شام غزا ته ځو، تبوک ته به ځو، تاسو خپل ځانونه برابر کړئ. ځان له څوک اسلحه اخلئ، اسان دي، خرچه خوراکه د ځان سره اوچته کړئ. یو طرف ته د داسې یو عظیم فوج سره بلې مقابله ده، د دې سره سفر کافي لري دی، او دا موقع داسې ده چې د خلکو څونه پیداوار دی هغه تقریبا ختم شوی دی. هر قوم چې کوم سیز د هغه پیداوار وي، نو کال پس د هغې آمدني وي، نو خلک هغې ته انتظار کوي چې هغه ټیم را نږدې شي، نو بیا دا شته فصل ختم شوی. په طور مثال زموږ عام رواج جوار دي او غنم دي، وړه ده، زموږ عام په دې باندې زندګي وي د پخته. اوس د دې نه یو میاشت به طور مثال مخکې والې چې د دې جوارو موسم ته یو میاشت پاتې وي، نو زه یم که دا کلی د لر سر نه بر سره پورې تا کتلی د چا کله به هم جوار، ځکه چې تېر شوي فصل باندې 10-11 میاشتې تېرې شوي، هغه هر څه ختم شوي، خلک دې نوي ته په انتظار دي. داسې چې غنم را ورسېږي، نو د غنمو د فصل رسایي نه یو میاشت نیمه مخکې که ته کلی ګورې، نو چېرته په کلي کې کور دي داسې چا چې غنم یې نور چا کړه دی ختم شوي، بس انتظار کوي چې سبا غنم را روان دي، میاشت پس را روان دي، داسې بل فصل او بل فصل. دا زموږ رواج دی. د مدینې رواج چونکې عام زیات دا کجوره ده، نو کجوره په کال کې یو ځل رسېږي، نو بلکل کجورې دا دي چې را پخلي ته رسېدلي، نو کجوره پخه ده، تېر شوی فصل ختم دی، آینده فصل دقه دی را ورسېدو، او که بالفرض دلې سفر کوې، نو باغ خو دغه ولاړ دی، شو کول غواړي چې ته واپس راځې، هغه ختم شوی. دا یارې وو چې باغ بلکل رسېدلی دی چې ته ځې واپس راځې، نو د کجورو موسم تېر دی، او هغه به چې کوم دی باغ به برباد شوی. او د دې سره سره ګرمي هم ده، نو ګرمي ده، په ګرمۍ کې سفر یو مزل کول اسان څیز خو نه دی.
او وسایل هم نشته، تر دې پورې وسایل نشته چې یو اوښ په 3 کسه غواړي، په 4 کسه غواړي، په 5 کسه غواړي نه ملوي. یعنې چې 5 غازیانو لپاره یو اوښ دی نو خیر دی، په نمبر باندې سورلي کېدو هغه نه ملوي. دا مزل کافي سخت و، غزا سخت و، ځکه پیغمبر علیه السلام ښکاره دوی ته اعلان و بازارونه برابر کړي، لاندې غزا ته ځو. بیا چې کوم حضرات باوسه وو هغې ډېرې غټې قربانیانې کړې دي، داسې قربانیانې دوی کړي دي چې د هغې څوک مثال نه شي وړاندې کولی. د پیغمبر علیه السلام لومړنی یار ابوبکر صدیق صاحب تمام خپل کور یې را جارو کړی و، تمام سرمایه 4,000 روپۍ دغه خدای کېښول. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو څه دې پرېښودل په کور کې؟ وایي بنده کوو، دا مې راوړل او په کور کې مې صرف د الله او د پیغمبر نوم پرېښی دی، نور مې څه پرېښی دی. همدارنګې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه سوچ کوو چې دې خو بچي ښځه هغه چې څومره مدني ول مکملې نیمه کړه، نیمه یې بچو ته پرېښوده او نیمه یې راوړل. پیغمبر علیه السلام ته تپوس یې وکړو څه دې پرېښودل؟ وایي چې دې پرېښکړه، دا چې مې راوړې دا مې الله ته درکړو، ته پر یې بچو ته پرېښې. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه خو دومره قرباني کړې ده چې ویلی شي دا تمام لښکر 3% سنبال کړی دی، تمام لښکر دا 3% سنبال کړی دی. بیا مختلف اقوال دي، دا راغلي دي چې د 10,000 روپۍ وړاندې کړي دي. 10,000 روپۍ آسان څیز نه دی، دا په روپو کې نبی کریم علیہ السلام منبر باندې ناست دی، ترغیب ورکړي صحابو ته. پیغمبر علیه السلام ته په دستوري کې 1,000 دینار واچول. 1,000 دینار دا د 100 اوښانو قیمت دی. نو د 100 اوښانو قیمت 1,000 دینار یې ورته واچول، داسې لږې روپۍ بیا 10,000 روپۍ ورکړي. داسې ویلی شي اوښانو پورې 900 پورې اوښان راغلي دي چې دا ډول کړي دي، داسې اسونو پورې. نو د دې ډېرې غټې قربانیانې دي، ځکه پیغمبر علیه السلام د هغه د چاندي روپۍ لمن کې اچولي دي او په دې لمن کې دا روپۍ اړئ راړئ، الله زه د عثمان نه راضي یم، ته ترې راضي شي، زه د عثمان نه راضي یم، ته ترې راضي شي. او چې دا دومره قرباني وکړه نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل که دې نه بعد عثمان نور عمل نه کوي، دا شته عمل یې بس دی. دا چې هغه حضرات چې دوی مخ نه دی اړولی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مالداره کس دی، د هم ډېرې روپۍ راوړي دي. یو بل صاحب دی چې کوم دی نو دا 200 چې کوم دی اوقیې پورې ده راوړي دي. عاصم ابن عدی دا انصاري صحابي دی، چونکې د انصارو په پټي و بابونه ده، نو دا 90 وسق کجورې راوړي. دا د هغوی خپله پیمانه او مثال من وایو دړۍ وایو، هغوی ورته وسق وایي. یو وسق دا 80 سواه دی. یو سواه زموږ په عود کې 3.5 کیلو، 3.5 کیلو د دې نه سواه جوړېږي او 80 سواه چې یو ځای کې د هغې نه وسق جوړېږي. 90 وسق کجورې راوړي وایي چې دا نه الله ته ورکړي. داسې چې کوم دی د حضراتو دا قرباني دي، خو دې خوا بې وسه خلک هم ډېر دي. نو دا سخترین غذا. نو الله فرمایي دا خو هغه مخلص حضراتو دوی روان شول، او څه حضرات داسې دي مخلص چې هغه پاتې شوي دي. بیا په دې کې څه دا دي چې عام مسلمانان دي هغوی پاتې شوي دي، او څه پکې خواص دي 3 کسان هغه مخکې ذکر کېږي، او څه داسې دي چې هغه باعذره خلک دي، څوک ړوند دی، غوټ دی، شل دی، داسې خلک دي د مذهب دا هغه سوچه مسلمانانو کې دغه خلک پاتې شوي. سوچه مسلمانانو کې یا معذوره پاتې شوي دي او ټوټل 10 کسان پاتې دي. 2 کسان عام مؤمنان دي او یو 3 پکې خاص حضرات. د دوی نه علاوه چې پاتې شوي دي هغه بیا منافقان دي. نو څه منافقان داسې چې هغه د پیغمبر علیه السلام سره روان شول تلل، اگر چې نیتونه غلط و خو روان شوي دي. تفصیل مخکې صورت کې را روان دی. او چې دا پاتې وو د
بیا په دې کې بعضې داسې وو چې هغوی به راتلل عذر یې بیانول یره دي زما دا تکلیف دی او زما دا تکلیف دی پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ځه او څه داسې چې هغوی د عذر دپاره خوب نه راتلل هغوی ویل دا پیغمبر چې روان دی دا واپس نشي راتلی دا ټول مسلمانان ختم شول نو چې هر کله دی راتلی نه شي مدینه کې اوزګاره شوله نو بیا عذر ته و تپوسونه نه څه ضرورت دی دی هسې ختمېږي هغوی د سره دا بدل نه چې ګینې دی واپس راشي دا داسې قوم سره جنګېږي داسې زورور خلکو سره چې دا بچ کېدل مشکل دي او څه داسې چې هغوی عذرونه ذکر کوي بیا چې پیغمبر علیه السلام واپسې کې راغی نو دا ناس شرمېدلي بیا دوی راتلل بیا هغه وخت خپل عذرونه پیش کول الله فرمایي لو کان عرضا کوي سامان قریبا نږدې د دنیا سکټ یو نږدې ملاویږي وسفرا قاصدا او سفر وی درمیانا سفر وی خدا سے ډېر لري نه وی درمیانا شاګرد لتبعوک به د اسلام تابعداري کوي دغه سامان د لپاره د دنیا د لپاره د لپاره شي نبی کریم علیه السلام د ډېرو اعمالو متعلق او تاسې د هغه خلکو حال ذکر کړی دی چې هغوی د دنیا پسې په مړ کې دوی خو دین لپاره تکړه نه دي پیغمبر علیه السلام وفرمایل که چېرې یو سړی ته په جومات کې یو هډوکی میلاویږي عظما سمینا ښه هډوکی چې غوښه مخه پرې برابر ده همدارنګې یا سوی مثال پاچې ورته موږ وایو د که دته په دې جومات کې پاچې میلاویږي یا ورته غوښه میلاویږي نو هر سړی به د ماخوستن لمونځ کې دی نیغ ناست خو چې دا پکې نه میلاویږي نو ځکه ماسخوتن ته بیا هر سړی نه راځي سهار ته بیا هر سړی نه راځي نو په دې دنیا باندې ښه پوهېږي چې دومره سیند ته میلاوېده نو بیا خو راځي خو د دین په دې قدر نه پوهېږي دارنګې دې منافقینو په شان کې الله ذکر کوي که چېرې دنیا میلاوېږي او لږه نږدې میلاوېږي سفر هم ډېر مشقت دی لتبعوکه دا منافقان به ستا ملګرتیا کوي زه د سره ولكن بعودت لیکن لرې وتلې دی علیهم الشقه په دې باندې مشقت دا اوږد سفر دا خو ګران دی دا مشقت ورته ډېر بعید ښکاري نو ځکه بیا ستا ملګرتیا نه کوي او چې هر کله ته روان شوې نو سیحلفون زر دی چې دې قسمونه خوري بالله په الله باندې لو استطعنا که زموږ طاقت وې لخرجنا من به وتلي وو معکم تاسو سره زموږ طاقت ویل چې بیمار یم دا او څو د ورځې وشي په ته به پروت یم د پاڅېدو نیمه نشم کولی مزل نشم کولی لو استطعنا که زموږ طاقت وې یعنې چې کور کې هېڅوک نشته بس ښځې بچي هغه د ژړا نه مړه شو یوازې یریږي داسې دورې بارې باندې کولې زموږ وس نشته چې دا سره وځو الله وایي دا قسم یې په دروغ خوړلی دی دا عذر یې نشته دروغ وایي یهلکون انفسهم دوی هلاکوي خپل ځانونه په دې قسم یې ځان هلاک والله یعلم الله پوهېږي انهم بېشکه دوی لکاذبون دوی دروغجن دي د دوی خو په دروغ باندې کولې پیغمبر علیه السلام به ورته چې ډزې یو بس پاتې شه بس نو الله نبي کریم علیه السلام ته فرمایي تا ورته اجازه ورکړه تا به ورته اجازه ورکوله که نه مه کوه چې ته وځه معنا دا ده چې دا خلک نه ځي دا خو هسې تا پسې رال یاره چې دا عذر دی که دا عذر یې نه وي نو دا نه ځي که ته ورته اجازه کړې نو هم نه ځي او که اجازه ورته نه کړې نو هم نه ځي نو تا به ورته د ناستې اجازه نه کوله چې تا ته پته لګېدلې وي چې دی ځي که نه ځي خو چون چې پیغمبر علیه السلام ورته ته اجازه کړې وه چې نه ځئ نو مه ځئ د الله وایي تا به ورته اجازه نه کوله نو دا گویا د الله خوښه دا وه تا داسې کړي انبیا ډېر پاک خلک دي دا خبره به پیغمبر باندې دومره ګرانه وه چې دا به د هغه هلاکت ته نږدې شوی نو ځکه الله د اول نه ذکر کوي عفا الله الله تا ته معافي کړې ده عنکه تا ته بیا د عفوې معنا دا نه ده چې ګینې پیغمبر څه داسې ګناه کړی او د هغې معافي ورته وشوله عفو دا یو عام ټکی دی عام ټکی که هغه مثال په طور خطا ده که ورکوټې ده که لویه ده بې خطا هر یو هره خبره چې کړ دی په هغه کې عفو راتلی شي
مثال په تور پړو ته دعا کې نه پدې کې باندې نه کار خلک نسأل الله لنا ولكم العافية تاسو لپاره عافیت غواړو نقدر پښپا باندې دعا پیغمبر علیه السلام نه نقدر تک توحید العفو فاعف عنا نو لہذا عفو یو عام ټکی د هر ځای کې استعمالېږي نو الله تا معافي کړي چې دا څه دې وشو دا ټول درته معاف دي دویمه دا ده چې دا د ماضي صیغه ده د دې معنا دا ده چې څنګه معاف وي اقصې معاف یې اقصې معاف به یې دا نه چې ګینې څه خطا دې کړې وه د هغې نه ګینې بیا ته معاف شي نه عفا الله همداسې الله ته دایم په عفو ساتلی چې دغسې به یې بما أزدت لهم هغه لغزش رستو ذکر کېږي عفو مخکې ذکر کېږي لغزش تعالی بما أزدت لهم تا ولې اجازه کړه دې منافقانو ته حتی تر دې يتبين لك چې ښکاره شوي تا ته الذین هغه کسان صدقو چې هغوی رښتوني دي په ایمان کې تا پېژندلي وي دا رښتیا وایي که دروغ وتعلم الکاذبین او تا معلوم کړي وي دروغجن لو كان عرضا کوي سامان د دنیا قریبا نږدې وسفرا قاصدا او سفر وي درمیانه لاتبعوک دوی ستا تابعداري کوي ولكن بعدت لیکن دغې وتلی دی علیهم الشقه په دوی باندې مشقت وسيحلفون بالله زرد چې دوی به قسمونه خوري په الله باندې لو استطعنا که زموږ طاقت وی لخرجنا معکم موږ به وتلي ستاسو سره يهلكون انفسهم بي هلاكي خپل ځانونه والله يعلم الله پوهیږي انهم بشک دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي عفا الله عنك الله معافي کړې تا ته لما اذنت لهم تا ولې اجازه کوله دوی ته په ناسته حتی تر دې يتبين لك الذين چې تا ته ښکاره شوي هغه کسان صدقو هغوی رښتوني دي په خپل ایمان کې وتعلم الکاذبین او تا ښکاره کړي وي ښکاره دي معلوم کړي وي دروغجن الله تعالی ساشي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد